ما پتا باندې واده والا نعمت راوسته چې عبادت ته زه مثال داسې ورکوم منظم عبادت ته نکام عبادت ته روجم عبادت ته حجم عبادت ته تا نه تپوس کوم ته په منځ کې ولاړې موز یو عبادت ته ته په دا موبایل باندې ګانا ولګوه فلم ولګوه مخامخ جیب کې واچوه تا نه تپوس کوم دغه موز قبلیږي که نه څنګه چې په عبادت کې چې موز دی دمتوب الله ته نه دی قبول دغه موز قبلیږي نه دغه رنګې نکاح یو عبادت دی چې الله په تا باندې یو رحمت راوستی دی او ټوله شپه رب خفه کړي زما محترم ته بیا څنګه خوشحاله پاتې کېدی شي ته بیا خوشحاله نشي پاتې کېدی او نه دغه کور خوشحاله پاتې کېدی په دنیا کې په والدینو باندې د ټولو نه لویه خوشحالي هله راځي کله چې د هغې په کور کې بچې پیدا شي دا د ټولو نه عظیمه خوشحالي ده په یو کور کې او په یو والدینو باندې بیا دویم نمبر خوشحالي چې عظیمه خوشحالي په والدینو باندې راځي هغه د دغه بچی نکاح ده زما محترم او گویا دا نکاح به خوشحالي هله پاتې کیږي چې کله دا په سنت طریقه باندې وشي ځکه نکاح یو عبادت دی نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل النکاح من سنتی نکاح زما د سنت نه ده نو گویا چې د پیغمبر سنت خو عبادت به یې کنه نو چې د عبادت په طریقه باندې او د سنت په طریقه باندې دا شی ادا شي نو گویا خوشحالي به پاتې کیږي ورنه دا عبادت و دا خوشحالي ته په داسې طریقه باندې وکې چې په دا عرف کې او نفس الامر کې مونږ او تاسو کو وګورو خوشحالي راشي په یو کور باندې الله خوشحالي راولي د نکاح او د دغه خوشحالۍ په مقابله کې هغه کور والا په دغه شپه باندې ډمې او اجراګان راولي مجرې قایمې کې گویا خدای ته د قهر اعلان وکړي زما محترم نو بیا هغه خوشحالي نه پاتې کېږي ځکه الله تا باندې د نکاح خوشحالي راوستې ده او د دغې خوشحالۍ په مقابله کې تا اجراګان د شپې راوستي دي اکثر داسې کېږي تا الله په تا باندې خوشحالي راوستې ده تا په مقابله کې الله ټوله شپه خفه کړې ده زما محترمو نو دا بیا خوشحالي څنګه پاتې کېږي وقت لا تیر نی میاش پکې تیر نی وای ښځه کور ته راشي یاره چې د خواښې نه تنګ ما دا بیا اواز کوي اکثر د سخر نه تنګ ما د لیور نه تنګ او پلار م خفی یاره چې مور مې زما د ښځې سره بد کوي مېلمانه د وي بد کوي ورسره بس چې ښځه راشي هلته خدای خفه کړي که نه د ما محترمو ځکه چې خدای خفه کړي الله وایي ما پتا خوشحالي راوسته مقابله کې دې ما سره څه وکړه ما پتا باندې واده والا نعمت راوسته چې عبادت دی زه مثال داسې ورکوم منظم عبادت دی نکام عبادت دی روجم عبادت دی حجم عبادت دی تا نه تپوس کوم ته په منځ کې ولاړې منځ یو عبادت دی ته په دا موبایل باندې ګانا ولګوه فلم ولګوه مخامخ جیب کې واچوه تا نه تپوس کوم دغه موز قبلیږي که نه څنګه چې په عبادت کې چې موز دی دمتوب الله ته نه دی قبول دغه موز قبلیږي نه دغه رنګې نکاح یو عبادت دی چې الله په تا باندې یو رحمت راوستی دی او ټوله شپه رب خفه کړي زما محترم ته بیا څنګه خوشحاله پاتې کېدی شي ته بیا خوشحاله نشي پاتې کېدی او نه دغه کور خوشحاله پاتې کېدی شي زما محترمو نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل چې نکاح زما د سنت نه دی او یو خبره کوم چې نکاح داسې سنت دی چې 1,24,000 کم و بیش انبیاو نکاح کړې ده ما سوا د 2 پیغمبرانو نه په هغې کې یو یحیی علیه السلام دی دویم عیسی علیه السلام دی خو عیسی علیه السلام به راځي او نکاح به کوي زما محترم نکاح داسې عظیم عبادت دی چې گویا ټولو انبیاو کړی دی زما محترم او بیا د داسې تقاریبو مجالسو په انعقاد کې چې نکاح وشي هغه ډېره بختوره نکاحي زما محترم ورنه تاسو اکثر وګورئ ډېر لوی فسادي په کورونو کې ډنګ ټکوري که ښځو ته هم څه وی یاره مړې خو نه دی شوې دا جواب راځي جي
مړ خو نه شي د ما محترم مړ شوی او کنه دی شوی لیکن الله تعالی باندې دا عبادت او دا خوشحالي روسته دا الله وی دې مقابله کې دې کې اوس بنده ګورم چې دې ما څه کوي ما رب سره څه معامله کوي زما محترمو نو نکاح یو عبادت دی بیا د نکاح د انتخاب د پاره زما محترمو نبی اسلام فرمایي چې یو زنانه سره نکاح کیږي د سلور وجو نه کیږي تاسو به علماونه اوریدلی خو لیکن په هغه کې یو وجه داسې ده تاسو ته ویم نبی اسلام فرمایي لمالها یو زنانه سره د مال د وجې نه نکاح کیږي دویم ولجمالها د هغې د حسن د وجې نه نکاح کیږي دریم ولحسبها د هغې د حسب او نسب د وجې نه نکاح کیږي څلورم ولدینها د دیندارۍ د وجې نه موږ وایو هلکه دا زنانه دینداره ده ځکه بچي ته په نکاح کوم زما محترمو نو نبی اسلام مبارک وفرمیل فاظفر بذات الدین بیا په دا څلورو وجو کې دیندارۍ له ته ترجیح ورکا گویا چې ستا ښځه دینداره و زما محترمو کور به د آبادي قیامت د سبا پورې او کنه ستا ښځه کې حسن هم دی مال هم دی ورسره لیکن ښځه دې دینداره نه ده زه اکثر د ښځو درې صفات ذکر کوم په کومه ښځه کې چې درې صفات دي د ټولو نه مخکې چې ستا د عزت حفاظت کوي او ستا د عزت محافظ یو دویم نمبر چې ستا د مال محافظ او دریم نمبر چې ستا د اولاد محافظ بس دا ښځه ده زما محترم نبی اسلام مبارک وفرمیل دا ټوله دنیا گویا ساز و سامان دی